بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم مسلمانانو ورونو، دا یو مسله ده ځکه چې د قربانۍ ورځې دي، د غټ اختر ته لږې ورځې پاتې دي. په دې وخت کې اکثر د قربانۍ دا مسایل چې دي نو دا خلکو د مخې ته راځي او د دې تپوسونه کوي. دا یو کس مسلې تپوس کړی چې آیا دا قربانی واجب ده که فرض ده که سنت ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناستو او صحابه کرام هم ناستو. صحابه ته پوښتنه یا د الله رسوله دا قربانی څه شی ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې وسنت ابيكم ابراهيم، چې دا ستاسې د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه سنت او د هغه طریقه ده. نو دا الله تعالی په موږ مسلمانانو باندې واجب کړی ده، خو هغه مسلمان مومن چې هغه مالک د نصاب وي نو په هغه باندې دا قربانی واجب ده، دی به دا قربانی کوي. که پرېښوده نو ګناهګارېږي. اوس نصاب څومره دی، یعنی په څومره نصاب سره به دی د قربانۍ د کولو ذمہوار ګرځي. نو هغه کتابونو لیکلي دي چې که یو سړي سره 9 تولې سونا یا 52 تولې چاندي یا د 52 تولې چاندۍ د قیمت برابر نغد پیسې یا په کور کې د ضرورت نه سیوا دومره سامان چې د هغې قیمت 52 تولې چاندۍ قیمت ته رسي، نو په دې سره سړی چې دی نو د نصاب مالک ګرځي او په دې سره په ده باندې قرباني واجبېږي او دی به قرباني کوي. د ضرورت نه سیوا هغه سامان چې مثال په طور په کور کې پروت وي او هغه سامان ته په ټول کال کې یو پیرم ضرورت نه راځي، نو هغه څیزونه د ضرورت نه سیوا ګرځي. بیا په دې کې داسې یو څیز چې هغه تا اغستی خو د اغستو په وخت کې تا دا نیت کړی چې دا به زه خرڅوم او تر دې وخته پورې ستا نیت نه دې نه بدل کړی، نو دغه څیز بیا د ضرورت نه سیوا نه دی، مطلب دا مال تجارت دی. یا دغه څیز چې دی نو د اغستو په ټیم کې تا چې کوم دی نو نیت کړی چې دا به زه خرڅوم، خو بیا نیت بدل کړي چې نه خرڅوم، نو دا پکې بیا نه راځي. او دې سره یا مال تجارت دومره مال تجارت چې د هغې قیمت 52 تولې چاندۍ ته رسي، نو په دې سره سړی مالک د نصاب ګرځي او هغه له پکار دی چې بیا قرباني وکړي. نو دغه مسله ده. دغه شان یو بله مسله ده